إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله الله جل شانه من تاسو مسلمانانو ته ډیر خپل عقیده را کړی دا د دین اسلام او بیا د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند حق پرس جماعت سره الله مونږ یو ځای کړیو او په هر دور کې د هر قسم سيزونو ډاکوان او غله ملاویږي نو دغه سید دی عقیدو ډاکوان او غله هم وي او د هر سیز د پاره چوکیدارانو د الله د طرف نه دغه انتخاب کیږي نو د دې عقیدې د چوکیدارانو انتخاب د الله طرف نه د علماء او زمونږ کابر او ماهرین حضرات دي دغه فکر او دا سوچ چې زمونږ د مسلمانانو عقاید محفوظ شي او دغه په ځبانه اعمال هم ځای ونیسي نو زمونږ د کابر سوچ ته د علماء سوچ ته د پروګرامونو چې په پروګرامونو کې دغه ټول مسلمانان څومره راجمع کېدي شي غیر شي او هغه ته د کابر طرف نه دغه ماهرینو د طرف نه داسې خبري هغه وړاندې شي چې د دې حضرات او عقاید محفوظ پاتې شي 31 مئی او په 1 جون باندې دوه پروګرامونه دي پاغه کې ورلوي یا کابر تشریف راوړي هغه یو پروګرام چې کوم په 31 ته نه دا په مانیری کې مازیګر دی او چې کوم دویم پروګرام په 1 جون باندې دی نو دا په زیده کې چې کوم خانقاه مالکیه ده نو پاغه کې بوي هغه د سار نه دی خپل عقیده پیجندل انتهایی ضروری دی او صحیح عقیده باندې تل انتهایی ضروری دی د وجنه درخواست دی چې ان شاء الله چا ته دا واس رسی او هغه د ذله صحابه کې کوم ځای کې هم وی د دوه پروګرامونو کې دواړو راتلی شي او که هر ځای ته اساني ورته تل نو دعوت ورته چاغي ته ان شاء الله برپور انداز سره او برپور مجمع سره ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.